الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نټولو ناول ستاسو شرکای تراوی ختم اغیتا مبارک بادی وایو الله دې دا مبارک کی او الله دې په خپل در کې قبول کی. تراویح د الله رب العزت د طرفنا په دې میاشت کې خصوصي یو حکم دے. رسول الله صلی الله علیه وسلم وکله چې رمضان به شروع شو نو خپل املا به اتړله. زمونږ دا مشران پوهیږي په دې باندې چې املا تړل هغه د څه دپاره مطلب په دې میاشت کې محنت کول غواړي، پدې کې خواري کول غواړي. کله چې یو سړی غټ پیټه وړي هغه د پاره خپل ځان وته مضبوط کی، املا وته وتړي، ځان لا منجله ولا جوړ کی، نو بیا غټ پیټه وړي نوړې شي. ملای نه تړلی، مضبوط نه، ځان وته نه تیار کړي، نو بیا وته پلار کې مسلې جوړيږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې رمضان په میاشت کې خصوصي دا حکم د تراویح دا کړل. نو دا دې کې قران کریم ویل او اوریدل دا هم سنت دي. تراویح پکې مستقل ځان له سنت دي. دانه چې بعضی کسان تراویح کې ختم وشو وای چې ځا مونږه دمشو او بیا د اخره پورې بس جو تراویح نه قلار شي. نه قلاریدل نه دي، بلکې دا تراویح د اخره پورې ټوله میاشت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې د فرض او خبر هم کړلا چې دا په اویاو باندې الله اجر او ثواب ورکي، نفل الله په فرض باندې اجر او ثواب ورکي. او بیا یو خبره دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفنا مونږ ته را رسیدل، او که څوک تعلیم کې کینی او بیا خاص کر په دې ورځو کې، نو زمونږه فضائل اعمال کې دا خبره ویل کېږي. په دې میاشت کې خصوصي فضائل رمضان بابونه لوستل کېږي، د هغې احادیث لوستل کېږي. نو په هغې کې دا یو خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیرې منبر ته ختو، نو آمین وی، بیا چې بله پړوی باندې خپل کېښود نو بیا آمین وی، بیا چې بله باندې کېښود نو بیا یې آمین وی. نو خبرې درې دی، خو یوه مطلب د رمضان د میاشتې په باره کې وه چې د رمضان میاشت په چا باندې راشي او تیر شي، د دغې سړي پکې مغفرت اونشي، د دې تباه شي. جبرئیل علیه السلام خیرې کړلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په آمین ویلی. نو د رمضان د میاشت دا یو قسم د سیزن ده
او که تاسو سوچ کوي یوازې د مسلمان د پاره د منځګزار د پاره د دینی سیزن نه دی بلکې د نورو لحاظ سره دنیوي لحاظ سره چې وګورئ نو هم سیزن دی کاغه دکاندارانو په لحاظ سره هر یو دکان چې وګورئ نو دا غو ځان له سیزن دی کاغه پل فروټ والا ګورئ چې دا غوم سیزن دی که مټایانو والا ګورئ چې دا غوم سیزن دی که نور ګورئ چې دا غوم سیزن دی مخکې یو شی خرڅېدو په 15 روپۍ جو وسه هغه په روجه کې دا غو سیزن دی د ګټې ورځې دي جو هغه په لس خرڅي بهر ملکونو کې چې کله دغه سي روجه راشي نو هغه چې یو شی په 15 روپۍ باندې جو هغه بیا په 2 روپۍ خرڅي ولې هغه یو سہولت ورکي خلکو له چې نه دی د پدې میاش کې عبادتونه کوي او پدې میاش کې د لوګړي خرچې کوي چې دی باندې بوج لوګړي کم شي لیکن زمونږ خلک خو هغه ته نه ګوري من خلک خو د بل د مجبورینا غلطه فائدہ اخلو یو سره به ازمکه خرڅي ولې هغه ته ضرورت ده وایزه د ازمکه خرڅوم کا ازمکه نور کله خرڅيږي په مثال په تور باندې 1500 روپۍ پټ نو چې کله دی وای چې زه خرڅوم نو بیا یې څوک په 300 نالي ولې دی به خرڅي ارسه چې خرڅي کې په 300 را نه کی نو په 350 به را کی 400 به را کی دا هغه د مجبورینا غلطه فائدہ اخلي دا زمونږ د خلکو عادت ته وینا لوګ د خیر رائے کاغا سو پورې چې مسلمان منګه راخکو دی نه خپل رور یو راخکو دی نه نو منګلا خون نه راکې نو خبره مې کوله دا ورځې د سیزن دی نو هغه نور خبره خیر خو دنیوي خبرې دي د دین خبره دا چې پدې کې اعمال هغه کې ډیر زیات الله رب العزت اجرونه ثوابونه ورکړي چې اعمال هغه بدليږي نفل په فرض باندې الله رب العزت اجر او ثواب ورکړي او د فرض هغه په او یو باندې ورکړي نو الله رب العزت په میاش کې هم خصوصي مهرباني په خلکو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په میاش کې یو سورزه تراوی کړوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمنګ سره مهرباني منګ باندې شفقت داغي انتها نشتی رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل ورځ باندې بیا راونه وته 3 ورځې 4 ورځې تراوی وکړي او بیا راونه وته په سباله خلکو ته ما ته پته وا تاسو مینا محبت مالی دو چې تاسو تراو سره مینا محبت او راتل راغل وای لیکن زرا وتم زکنا چې داسې نه تاسو د دې مینه محبت د وجینا دا تراوی په تاسو باندې فرض شي نو که فرض شي نو بیا یو سره نه کوي نو بیا بغټ ګناګاری وس سنت تی کسړی نه کوي نو ګناګار دی لیکن د فرض هغه مدارخونه ده کنه چې فرض نه کوي نو هغه ګناه بیا ډیر زیات دی کله چې عام فرض یو سړی اونکی نو دغه فضائل اعمال کې حدیث لیکل نو حدیث کې دا دی چې اتیا حقب په جهنم کې سوځي فرض منز یو سړی نه کوي مسلمان دی فرض منز نه کوي منز فرض دی مسلمان باندې نو منز مسلمانی بغیر د مانځنه نشته وای د مسلمانی او د کفر په منځ کې فرق هغه منز کول دي چې د منز نه کوي نو د مسلمانی او د کفر په منځ کې خو فرق منزو کله چې یو سړی منز نه کوي نو د بزانت مسلمان خو وای او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای د دین اونړاو نو تاسو په خپل باندې کلو کوټه سوچو کوي یو سړی د یوې کورنۍ خلک یې رونی یو کور دی هغه کوداله پس راغستل او ګینتی راغستل او جبل راغستل هغه وਹੀ او ماتیه
نو سره خلک بسوي چې دا د کور والو دا زمونږ خیرخوا دی که دا دشمن دی دی خو موږ سره دشمنی کوي ګوره موږ دا کور جوړو د بس ګینتري او دا شونه راغستې دی ماتای نړۍ نو دا مسلمانی دا او دای چې مونږ نه کوي مونږ پرې خو د نو دین اونړاو نو دې بسان ته مسلمان وای او دې کلک مسلمان بسان ته وای کودا له راغستې د مسلمانۍ هغه او امارت چې هغه نړۍ مسلمانی ختمي او دی وای ز مسلمانی نو دغه سي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې چا په قصبانه موږ پرې خو نو هغه سړی کافر شو نو زموږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه په دې باره کې لګوټه هغه وای دا کافر شو ټکه چې ده نو دې مطلب دا دی چې د کافرانو غوندې کار وکړو کافر موږ نه کوي جدو نه کو هغه نور وینا کافر شو خبر اخلاص ده اوس دې چې چلو کول غواړي د علاج هغه بل شی ده کوي وسو حکومت به کوي سرکاري کار دی هغه اعظم استانه ده هغه وی په تور باندې د اثر تی وای خبر اخلاص کوي دغه مرتد شو کافر شو اول مسلمان او منځونه کو کافر شو مرتد شو دا خبر اخلاص وای امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وینا دسه زره وجن ایما بلکې جیل ته واچوي یا خو به توبه وباسي که توبه وسته هټیک دا توبه و نه وستا نو دیو واله کیږي با جیل کې به پروتي تر دې پوري چې یا خو توبه وباسي یا مرشي د مانځ نه کولو سزا زمونږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه په دغه طریقې باندې ویلی دا نور وی چې نه د لپاره علاج تور ده تور باندې ول علاج کوي خبر اخلاص کوي خو خبره مې وکړه کار د چاره کار زمونږ نه ده دا نور ده موږ د اخلاص یو نو که تاسو کیږي داغه نه بکیږي نو کاغه په خپل نه کیږي داغه هم دغه ده خبره ټول داغه پلاس کې موږ کس چل کو زمونږ په ذمہ باندې خو خبره ده خبره وکاو وس کا اخواته نور سویج بیا بس دې نه چې څوک بل سووي بل سیاست پسې لاړ نه سیاست پسې نه زو سیاسي خبرې نه کو خبره د خپل منځ کو نور اخواته هغه پوښا او دغه کار پوښا منځ ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زمونږ د پاره دا وکړه چې هغه کراونه وته بیا ورستو چې کله د عمر رضی الله تعالی عنہ دور راغې نو هغه وکړه خلک لیا تراویح کوي څوک لګیا دي جو ځان لکه ځان لکه څوک لګیا دي جو هغه ځکه جماعت کې څوک دوه تنه ولاړی او څوک سلور ولاړی څوک پنځه ولاړی څوک د مختلفې جمع ولاړی دي عمر رضی الله تعالی عنہ ټول خلک را جمع کړو په یو امامتۍ باندې په یو امام پسې ودا کوي او شل رکعات بکوي دا هغه وخت نه شروع شو هغه چې کاونو ولې کول ولې هغه یره ختم شو مخکې خبره د پرس کې دوه پرس کې دوه هغه یره ختم شو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ نو وسو بل وحی نه راځي یو به راځي نه دا تاسو په زیات مهینه جو د پرس شو نه فرض نه دی سنت دی سنت مؤکده دی نو چې یو سړی وکي نو هغه ته اجر او ثواب ملاويږي او په دې ورځو کې بیا نور اعمال لی نور تلاوتونه دي تلاوت پکار دي چې یو سړی تلاوت کوي کم از کم پکار دي چې سړی په میاش کې یو پیری قران کریم ختمي عام خلکو د پاره وېما دا کم چې قاریان دي داغه د پاره زمونږه محمد میاں صاحب قاری صاحب یو قاری صاحب دې په پاکستان کې هغه سره ناسو خبره کېدا یو تن وی چې قران کریم ماته نه یادېږي هغه وته وی درې پاره تر روزانه تلاوت کوا قران کریم کې دن نه کوا په یادونه قران کریم کې دن نه کوا
او چې کله رمضان راغی ته دغه سي مخکې کېږي او د اول نه واخله اخره پورې به ته وې تا ته به کتو ضرورت هم نه د فتح ضرورت به تم نه او ته به دغه سي وې نو قاریانو لپاره پکار دا چې دې ځان له ترتیب جوړ کی په ورځ کې 3 پاره کم از کم دی وي عام سره پکار دي چې وې بعضی کسان ویلې نشي چې نشي ویلې په یو ځای باندې کېنی او چې مستړی کېږم په یو ځای باندې کېنم نو زه بیا قید کېږم یو پاره عام طور باندې ویلې کېږي په نیمه غنټه کې نیمه غنټه کې اوس سره ټیم نشته بیا چې سړی دی دیوال ته ناسي اوس پښمنی پورې خلک بازي ناسي څوک په دیوال ته ناسي په د خپو په سر باندې ناسي څوک په غوجري سره ناسي څوک په ګډو باندې ناسي څوک په دیرو کې ناسي څوک په دکانونو کې ناسي دا وخت الته کې تیریږي نو خیر دا په آسانه تیریږي لیکن کو جمعات کې شو یا قران کریم ته کې ناستو کې شو نو دا خبره خوري ګرانه ده دا به څنګه تیری نیمه غنټه نیمه غنټه په ستړی کینی اول ته کې هغه ځای او کدا دا نور سيزونه دا موبایل سره کنه اسه پیړو سره او لګیای دا سره دا ګوته چلای لګیای دا پانی اړای ناغه مې دې نستړی کی په دې معنی چې کله دې کې ناستو په ګنټو تیریږي د ایس دې پستړی کیږي نه ستړیواله دې نه پیژني دا وخت په دغه سي تیر شي لګا دې وې چې ما خو بس لږ ساتو شنو دغه ګنټې تیری کړي لګیا دې باندې گیمونه باندې لګیا دې گیمونه کوي هغه باندې ګنټې تیری شي دته اس احساس نکېږي څومره وخت لاړ وخت بارکه خلق وای اسمانو من الذهب دا د سرو زرونه زیات قیمتي دی وخت قیمتي په دې باندې دی چې وخت ملاویږي نه کته سره زر راجمه کې او ته ورکه دا واخلا مال یو منټ راکا نه ملاویږي هغه شی کاغه ملاویږي ناغه که په دومره ګران شنو بیا هم ځا چریږي پېټرول ګران شوی دی او ملاویږي نو ځا خیر دی بیا هم چلیږي ګاډي ودرېدلې نه دی بیا هم چلیږي لګیا دی لیکن دغه وخت دا وخت چې کله ختم شو نو دې ټول ورکول غواړي ټول مال او جیداد ورکول غواړي تر دې پوره کده دا ټوله دنیا د سرو زرو ډکه شی ورکي یو منټ اغستل غواړي نه ملاويږي په ډېر واقعیات په دې باندې بعضی کسان یې راغلي در روان دي د سعودي نه روان دي د بل ځین ملک نه بهر ملکونو نه روان دي روان دي کور مخامخ دي او د دې فیصله شي د بس دي ځکه دی وای څومره چې نږدې خوشمه کنه اوره سمج به بیا ران سا واخله نه کیږي تقزه مقرر ده د مرج کم زه مقرر ده هغه نه اخواته نشیدله کم ټیم چې مقرر ده نشي اخوا کېده الله رب العزت قران کریم کې اٹل خبره فیصله کوي اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعه ولا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون کله چې نیټه راغلا نو دا رستو کې دې نشي لکه څنګه چې مخکې کې دې نشي مخکې کېدل ممکن ندي ټیم راغله نو دغه سي رستو کېدل هم ممکن ندي قران کریم د آیات کې لوګو د اشکال راځي هغه مختلف جوابونه علما کوي نو یو جواب اسانه باندې دا یو سړی دا یو ټیم مقرر دی مثلا 10 بجې د یو سړی مقرر دی او 10 بجې راغله اذا جاء اجلهم نیټه راغله ټیم راغله 10 بجې شوه نو لا یستاخرون ساعتن هم ممکن دی کی کنه وای لسو پسې بیا یو منټ لپاسه یو لسکیږي بیا 2 منټ لپاسه لسکیږي دا ټیم روان دی دسه لیکن لا یستقدمون مخکې کېدې نشي او مخکې کېدې خاص خود نشینو 10 بجې دین او 10 بجې نو واپس نه کېدې خو نشي پاو کم لس کې دی خو نشي الله رب العزت په دغه ځای کې دا خی چې لکه څنګه چې رستو کې دی څنګه چې مخکې کې دی نشي دغه سي رستو کې دی نشي دا دوه نه ممکن دي الله ته مقرر دی بس په اق ټیم باندې بس لمري هر خبره می کوله
لاړو پکې بل طرف ته عبادتونه دي روزه ده په دې روزه کې دا د سیزن میاشته د دې مسلمان د پاره چې په دې کې دې سره راون غاړي دې ځان لا په دې کې څه تیارې وکي ځان لا په دې کې څه توخه جمع کی مانځه په لحاظ سره د ذکر اسکار په لحاظ سره دې چې ګرځي راګرځي دې ناشته اسې وچ پوچ ناشته دې بل سکار کوي نو د جبه خو چلی کنه جبه د خو بند نه ده کنه کده لیکیا ده الته کې کشي وਹੀ نو په دې جبه خو په دې کشي کې کشي وحالو کې دې جبه چلے دوتا یا د جبه نه چلے دوتا بندې دوتا دې ته ضرورت نشته کده په ذکر اسکار کې نوم کولې شي کده په بل سوې نوم کولې شي کده په لیکیا ده بل چا سر په لیکیا ده کب شپ لګي جام کې دي شي غم ګور روان ده کشي روانه ده او هم پکې دغه خبره روانې دي نو کده ذکر اسکار کوي یو سبحان الله یو وې نو هغه ته پیدا ملاويږي جنت کې د لپاره باغونه تیاریږي ونی لګول کېږي د لپاره بنگلې تیارول کېږي په سبانه په دې اعمال باندې چې موږ دلته کې هغه اعمال کو چې هغه زمونږه آخرت خکی او د دې موږ نور علم ترغیب ورکو زمونږ روړه دي زمونږ پکور کې زنانه دي پکور کې کشران دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته هر یو استاد نه نگهبان دی هر یو استاد نه مشر دی او د هر یو مشر نه به خپل ماتحت تپوس کی دغه مشر دی پلار دی نیکه دی کشران یې سکي دوی زما په سکا دی دغه خدای میراث کی وي خدای جانم تبوزي زما په سکار دی ونا تپوس بستانه کیږي الته کې دا استاد ماتحت دی دا استاد رعایت دی څوک چې څومره مشر دی دا هغه مشر نه به د کشر تپوس کیږي یو طرف ته د کور مشر دی کور کې نیکه دی پلار دی دانګي مور دا مشران دي د دین و تپوس کیږي خپل ماتحت د کلی د علاقې داغه د مشر تپوس بکیږي د دې بسوک امیری د دې بسوک منبري داغه نه تپوس کیږي ولې د کلی کې څه کېدو د علاقې وي بیا به د علاقې بیا به د صوبې مخه ته پسیزا خواتا بیا به د ملک بادشاہي د یټول رعایا د دې تپوس به داغه نه کیږي عمر رضی الله تعالی عنہ وی کہ دجله په غاړه باندې یو سپه د تند نمرې زمانه به تپوس کیږي نو له دلته کې دا خلک مری د بیروزګاریان دي یو سره بل سره دغه بادشاہ نه به تپوس نه کیږي سو عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس کېدو د عمر رضی الله تعالی عمر رحمت الله علیه دغه تپوس کېدو هغه دا احساس کوي اول دلته کې بدنه تپوس نه کیږي هغه بادشاہ وو دا بادشاہ نه دیسو خبر ده هر یو نه تپوس کولې کیږي د خپل ماته تپوس بکیږي منګه په دې باندې ځان لا تسلی ورکو یو زشته د تپوس یو زشته زمونږ تپوس بکیږي دی باندې د ظلمونو دی باندې د دومره حالات راتلو د دې تپوس چا کړل لوګي تندې تیرې دې په دمانه ای تپوس چا کړل عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې دا څومره سيزونه چې جوړ کړي شي دي نن سبا چې موږ کم ګورو کاغه پولیس دي کاغه تانی دي کاغه د ډاګ نظام دی کاغه د بیروزګاری الاونس دی پاکستان کې خو خدای نشته بیروزګاری الاونس څنګه ټول پر روزګار دي لیکن بهر ملکونو کې د بیروزګاری الاونس دی کم یو سړی چې هغه بیروزګار شو نو اغلب حکومت داغه د جیب خرج داغه د خرج خوراک ذمہوار حکومت ته اب اور کوي عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو ذمہ د کافر دی لګیا د سوال کوي عمر رضی الله تعالی په لار تیرې دوه چې ویل دا دهون ته کې غناون ته کې دا وسیله ویلا سړې سوال ویرا غواړي
سړی راغی ولې سوال کې وی جی زه چې کله ځوان وم مټو کې مې طاقت و مزدوري مې کوله اوس بوډا شوی ما مزدوري نشم کولی ستاسو ټیکس دی را باندې اب څنګه ورکوم سوال نه کوم نه چلو کوم ښه عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې کله یو سړی دومره عمر ته ورسید دی بوډا شو دی اوس ګټه وټه نشي کولی دله به منګ ورکو کافر دی منګ ول ورکو د دنه به بیا ټیکس نه اخیستی کېږي عمر رضی الله تعالی عنہ یې کافر له ورکوي هغه له بیروزګارۍ الاونس ورکوي هغه له د بوډاتوب الاونس ورکوي دی بوډا شوی دی دله پنشن ورکولی کېږي زموږ بعض شیدونو کې پنشن شته هلته کې چې بوډا شو ناغه چې بوډا دی هغه که مسلمان دی که کافر دی هغه له د بیت المال نه خصوصي وظیفه جاری شوه دا زمونږ مسلمانانو تاریخ دی نن سبا چې ګوره چې کله هلته کې لاړ شي امریکې ته لاړ شي برطانیې ته لاړ شي نو برطانیې کې کله چې یو سړی لاړ شي هلته کې وګوري نو څه چللی سړی راغی واپس وی تلی وما هلته کې مسلمانی وه مسلمانان پکې نه وو دلته کې پاکستان کې مسلمانان شته خو مسلمانی پکې نشتی دا حال دی زمونږه منګه کوم چې مسلمانۍ کارونه وو هغه زمونږه خلکو موږ هم پرېښودي دي او زمونږه چې کم مشران دي هغه هم پرېښودي دي زمونږه چې کم سرکاري عمله ده هغه هم پرېښودي دي سرکاري عمله ده هلته کې دا سرکاري عمله به صحیح دا به څوکي دا به د دې قوم خدمتګارانی دلته کې چې کله دغه سرکاري عمله کاغه ټریفیک والدي زموږه څو میلمانو د انګلند هغه اسلام آباد کې اعلان ته خطا شو نو هغه د انګلند خلکو هغه وی دغه پولیس والنه ته پوسوګه هغه ته لګه پولیس والنه ته پوس مکه وګوره کار بدل جوړ کی هغه ونه شو لاړو ته پوس وی خاطر سره کوشي ته شناختی کارت وخا ته ګاډي کاغذ وخا پلان کې وخا ډینګه وخا اخر کې هغه ماته ته وینو د دې سره نو تاسو مکوا هغه انګلند کې منګه یو ځای ته تلل غوښتو منګ چې هغه غټ خار ته ورسېدو منګ ته هغه وړو کې څه نه معلوم نو منګه د پولیس والنه تاسو کو پولیس والے وې موټر سایکل باندې هغه مخ کې وې منګه مخ کې زو تاسو را پسې راځي تلو اغازه ته ورسول چې کله اغازه ته داخل کړو اصلي سره میلاو کړو وی وشو سینما الاس کې هو وی منګه تاسو پوره خدمتونه کو مسلمانان شته او مسلمانان نشته منګه مسلمانی پکار دا مسلمانانو پکار دي منګه الحمدلله مسلمانان یو چې د مسلمانۍ هغه کارونه هم کو کنه خبرې په کوم لیول چې روانې دي کېدای شي چې خبرې وګدي شي واپس کېږم ما چې کوم صورت لوستلی و په هغه صورت کې الله رب العزت هم د باطل پرستو یو څو نښې ښیي د هلاکت یو څو نښې ښیي څه وایي ویل لکل همزة لمزة هلاکت ته د جهنم کند ده چا د پاره د هر هغه چا د پاره چې هغه عیبونه لټوي د هر هغه چا د پاره چې هغه تانه ور کوي داغه د پاره د جهنم کند ده زمونږ خلق عیبونه لټول یو بل پسې لټکې لګول دا خو زمونږ کار دی
بل څه کار نه نو دغه کار خدای کړه دا باندې موږ وزګار نه یو د خپل درنا او د بل سپکا دا خو زمونږ کار دی پنګ په دې باندې ځان مشغولو په دې باندې خو موږ ټیم تیرو په دې باندې موږ وخت پاس کوو قران کریم کې الله رب العزت د غیبت په باره کې وې سوي ايحب احدكم اياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه او تاسو کې یو تندا خوخی چې هغه د خپل مړ رور وخی اخري دا خوخوي دا تاسو بد غنئ چې دا بد غنئ دا غیبت دا غینه زیات بد ده لګیا بد وې غیبت کې صحابي ته پوښتنه یا رسول الله چې یو سړی کې یو عیب پکی او سړی بیانای نو دام غیبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او یو کار په یو سړی کې شته او تا داغه تذکرہ وکړه نو دې ته غیبت وای ذکرو کا اخا کا بما یکرهو ستا تذکرہ د هغه خبرې چې هغه بد غني رور ده مسلمان رور ده داغه د هغه خبرې تذکرہ کول چې داغه افشا کول داغه تذکرہ هغه بد غني او ته کې دې ته غیبت وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله پکې نه نو بیا خو فقط به حتی ته خو بهتان په لګاو او بیا بل شی دی یو غیبت ته او یو بیا بهتان دی بهتان بیا بل شی دی چې خبره پکې شته هغه بد غني او ته لګیای کې دې ته غیبت وای او د دې غیبت ګناه هغه ډیر زیات دی د صحبت کارونه د دې غیبت ګناه زیات دی او وی چې بیا چې سړی لګیای د خپل مور سره بیا بدکاری کوي دا غي نه زیات لیکن موږ خو لګیا په هغه باندې موږ ځان مشغولو هغه دا ولي کوي موږ اسی ځان مشغولو ځان مشغولې په څه شي باندې ځان مشغولې په دغه باندې چې حالت کې لګیا دي ځان له ګناهونه غټي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه مفلس پیژنئ صاحب یا سره چې سو سره نه جو مفلس ته نو وینا بل شان مفلس زما د امت مفلس صاحب وینا مت پته نشته الله او رسول عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زما د امت مفلس هغه ده چې د ډیر عمل نه کړلی ډیر منځونه کړلی ډیر روزي نیولې ډیر عبادتونه کړلی ډیر ذکرونه کړلی ډیر صدقې کړلی ډیر عمره کړلی ډیر حجونه کړلی ډیر شی ثوابونه جمع کړلی لیکن د دې سره سره ابا ذکرونه کړلی قد ضرب هذا وقد شتم هذا وقد اخذ مال هذا هغه وهله دته کنزل کړلی هغه باندې بهتان لګولې دا بل غیبت کړلې دا بل سکړلی بل سکړلی مال یې غسته ده دبل مال غسته ده قیامت رسوا حساب کتاب بکیږي انصاف به ال تکي د دې انصاف په شانتی نه ال تکي بل شان انصاف ته هغه چې الله وته انصاف او هغه انصاف ده نو کسان بوي یا الله ما سره دا چل کړو ما سره دا کړلی ما زما مال یې غسته ده بل وې دای کړلی نو آلته کې کرنسی د دې یو شان دا غزه کرنسی بیا بل شان دا آلته کې بل شي چلیږي آلته کې نیک اعمال چلیږي نو به چیزا و دې رضا کا سوګي چې وهله هغه سن نیک او هغه ستي هغه ورکړي هغه لاړ خبر اخلاص شو بل دا هغه ته کنسل کړو دا غیبت کړو هغه سبق هغه ورکړو سه بل ورکړو دا ټول خبرې چې شوي اخلاص شوي سمرا نیکی چې به ټول اخلاص شوي سکسان به پات شوي یا الله موږ ته ملاو نشو زمونږ شیخ ختم شو نیکی ختم شوي او زمونږ ته زمونږ حصہ ملاو نشو الله وی ظلم نکېږي کی اوس خبره کو کنه خبره څنګه کېږي دنیا کې امداسي کېږي الګا پیسې زمانه نه کېته ای ما سره وس نشتی ای بعد دې سړي زما باندې قرضه ده دا پیسې وته ورکی
دا ذمہواری والا عزت ال دمم داسې وشي ذمہواری به واغستې شي دا سړی دی د تا باندې حق دی ته نشي ورکولی د ده ګناه واخله په ځان باندې کېده هغه ګناه به واغستې شي دی به په ځان کېدي نیکۍ ختمې شوي دي د ګناهونو پیټې وتړو فیصله به وشي جهنم ته وغورځوئ دا هغه سړی دی چې ډېر نیکۍ یې کړی وي ډېر عملونه یې کړي وو لیکن د هغې باوجود دقسې پاتې شو او لاړ جهنم ته زما د امت مفلس اصل کې دغه دی نن دنیا کې اعمال کولی کېږي لیکن د دې اعمالو خیال ساتل پکار دي داسې نه چې په دغې شي کې لاړ شي غیبتونو کې لاړ شي په طعنو کې لاړ شي په زموږ خلک خو لګیا دي تجسس کې اخته دي الله رب العزت وایي غیبتونه مه کوئ تجسس مه کوئ د یو بل عیبونه مه لټوئ دس چل کړی د چېرته تللی و سیچل یې کو سیچل نه کو وچ پوچا په ده پسې ولې لګېدلی ولې د هغه عیبونه لټی عیبونه ولې معلومې الله وایي دا مه کوئ نو دې لګیا دی غیبتونه کوي او زمونږ په دې دور کې کم چې دا الکترانیک میډیا ده په دې کې چې کم څه کېږي کم څه کولی کېږي څوک یې ښه ګڼي چې ما سره یې داسې وشي د یو سړی دی د هغه سر راخلې خر ته یې لګوه د یو سړي سر راخلې سپي ته یې لګوه هر څوک چې دی بوش دی اوباما دی او دا څه دی جو بایډن دی غټ کافر دی د هغه د سر راخلې او ته د یو خر سره لګې ناروا دي انسانیت جدا شی دی